السلام علیکم ملګرو. شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس باندې دا وخت په میډیا باندې ډیر غټ تنقید روان دی او تنقید به په یو وړه غونډه خبره باندې روان دی چې مولانا صاحب د جنرال عاصم منیر صفت کړی دی او دغه صفت کولو نه پس خلک را پاسېدلی دي او مولانا صاحب تصویران هم جوړیږي، خراب تصویران، غلط تصویران جوړیږي او په سوشل میډیا اپلوډ کیږي او خلک ویډیوز په هم باقاعده جوړی کړي دي. نو په دې ویډیو کې مونږ په دې ټاپک باندې ډیټیل سره خبره کوو چې مولانا صاحب داسې څه خبره کړې وه چې په هغې باندې خلک د مولانا صاحب خلاف شو او آیا په دې دومره وړه خبره باندې د مولانا صاحب خلاف کېدل پکار دي که نه؟ او بیا زما غوندې یو ګناهګار سړی هم راپاسې ګوره چې په مخ پې ګیرم نه وي، یو ګناهګار انسان به وي او هغه به راپاسي عالم دین پسې به خبرې اترې کوي، نو یقینا دا به زمونږ ډېره غټه بدقسمتي وي، زمونږ د مسلمانانو به یو ډېره غټه بدقسمتي وي. خیر راځو د سر نه پې خبره کوو او هغې نه پس چې زما کم سوچ دی، زما کم خیال دی، در سره هم شریکوم او په آخر کې به تاسو کمنټ لازمي کوئ. جی مولانا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب جی په یو خپل ریسنټلی یو بیان کې د جنرال عاصم منیر صفت کړي دي. پاکستان کې تاسو له معلومه د امریکا او د ایران د روغې خبرې اترې دي، یو ملاقات الریډي شو، یو میټینګ شو چې پای کې روغ او نشوه. اوس ایکسپیکټډ ده چې دویم ملاقات هم وشي د مذاکراتو. نو په دې وجه باندې د پاکستان نوم په ټوله دنیا کې یو هایلایټ شوی دی، په ټوله دنیا کې د پاکستان یو ښه نوم جوړ شوی دی. نو مولانا ادریس صاحب په خپل بیان کې دا خبره هم وکړه او نور هم د جنرال عاصم منیر صاحب صفت کړي دي. نو د هغې په وجه باندې اوس خلک راپاسي او د مولانا صاحب تصویر غلط ایډیټ کوي یا په هغه باندې څه ویډیوز هم خلکو جوړ کړي دي. نو صرف زه به هغې له دومره پیغام ورکړم ګوره چې دا څه دومره غټه خبره نه ده، دا دومره غټه خبره نه ده چې خپل سوچ دی، دا چې خپل خیال دی. دغه ټایم مولانا صاحب که څه خبرې اترې وکړي نو دې مقصد دا نه چې اوس په زم راپاسم بل به هم راپاسي بل به هم راپاسي او د مولانا صاحب تصویر به ایډیټ کوي او په غلط پې ایډیټ کوي او په سوشل میډیا به ور اپلوډ کوي. لکه که زه درله خپل ووایم نو دومره عمر زما نه دی چې څومره به مولانا صاحب په جوماتونو مدرسو کې تیر کړي وي سټوډنټانو سره په علم زده کولو کې، نه علم خولو کې به دومره عمر مولانا صاحب تیر کړي وي چې څومره زما عمر نه دی. زما د عمر نه زیات عمر مولانا صاحب په مدرسو کې علم خولو کې تیر کو، علم زده کولو کې نه بلته علم رسولو کې مولانا صاحب دومره عمر تیر کو. لکه دا کوډي مدرسه نه دی کې باقاعده د مولانا صاحب خپل کلاسونه دي علم والا ته چې کوم خلک علم کوي هغه له مولانا صاحب کلاسونه اخلي. جی مولانا صاحب څه دونه معمولی انسان نه دی چې په یو وړه غونډه خبره به زه راپاسمه یا د ما یو بل رور به راپاسي او مولانا صاحب پسې به بد ردې وایي، نو دا به زمونږ غټه بدقسمتي وي. لکه یو عالم دین مونږ نه په یو وړه غونډه خبره باندې مطلب مونږ نه بچ پاتې کیږي، نو دا زمونږ بدقسمتي د څه چلو شو که هغه د حکومت صفت وکړو یا څه چلو شو که هغه د دغه صفت وکړو د عاصم منیر صفت وکړو. یعنی ډېر خلک دا خبره هم کوي چې نن مولانا صاحب دا بیان جاری کوي نو مولانا صاحب هغه ټایم بیان ولې نه جاری کول څه ټایم چې په دماکې کې دی، په مطلب کم ځای کې دماکې مختلف مقاماتو کې دماکې شو یا د پښتنو چې کوم حال دی یا په ګرانۍ باندې. نو ګوره د موقع مناسبت سره انسان ته اکثر خبره راشي نو د هغې مطلب دا نه دی چې دا سړی د ده په فیور کې دی، دا سړی د ده مطلب رهنمایي کوي یا دا سړی دا ډېر زیات خوښوي، خو د موقع مناسبت سره خبر راشي او چې چېرته ښه کار کېږي هغه اپریشیټ کول پکار دي او چې چېرته خراب کار کېږي نو په هغې باندې تنقید برای اصلاح پکار ده. تنقید برای تنقید نه دی پکار چې زه راپاسم او تنقید کوم او پای کې بدې ردې ویم، نه جي تنقید برای اصلاح پکار دی. خیر چې کم خلک مولانا صاحب پسې بدې ردې وایي یا د هغه تصویر ایډیټ کوي نو هیله به زه دومره ویم چې د الله نه یاره وکوئ او نه ماله پته شته نه تاله پته شته چې الله پاک له کوم انسان نږدې دی او د مولانا صاحب زندگی تاسو سټډي کوئ. ایټلیسټ که نور څه پرېږدئ ځه نور خو تاسو لکه که یو انسان وایي چې علم یا فلانې یو عام انسان دی خو ایټلیسټ زما نه په دې ښه دی چې 15 وخته مونځ خو به کوي که نه. مونږ خو څومره ګناهګار یو، مونږ خو هغه 15 وخته مونځ هم رېګودر مطلب که یو ورځ وکړو نو په سبا رانه پکې یو میسي بله ورځ پکې رانه دوه میسي. لکه مونږ خو 15 وخته مونځ هم داسې رېګودر نه کوو. نور زمونږ اعمال تاسو ګورئ زمونږ نه خو په عمل ښه وي که نه مولانا صاحب لکه یو انسان زه لیټ سپوز که ډېر هم بد دی که ډېر هم خراب چوختی مکه الله مکه نو زمونږ نه خو بخي لکه څنګه یو انسان راپاسي او بل ته کمتره وایي، څنګه یو انسان راپاسي او هغه سره به د جنت ټکټ یو بل له به وایي ته دوزخي، څنګه یو انسان راپاسي د بل انسان تذلیل کوي په میډیا باندې، څنګه یو انسان راپاسي چې هغه یو ګیري والا انسان
نعوذ بالله یو څو تصویران اوس مخې د راغله توبه خدای توبه چې لکه یو انسان دی ګوره د سپینو ډکو نه الله پاک لم حیا ورځي لکه د مولانا صاحب تصویر چا ایډیټ کړی و په خر باندې کینولوجي مولانا شیخ ادریس صاحب نو دا چا ایډیټ کړی دی دا چرته مولانا صاحب بل مولانا صاحب خوش لکه یو مولانا صاحب د شیخ ادریس صاحب دی دله یو بل مرګره جواب ورکړي خو چې هغه سره علم وي لکه اوس ما سره څه علم ده چې زه به راپاسم او زه به مولانا صاحب باندې تنقید کوم او زه به دله جواب ورکوم او زه به دله خبرې کوم لکه زه یم څه شی د په وړاندې د په وړاندې زه یم څه شی د په وړاندې خو زه بیخي مالا خپل ځان ډېر کم تر ښکاري او زه یم د په وړاندې کم تر ډیر زیات کم تر په سنتو باندې هغه برابر د زنیم برابر نور داغه چې کم اعمال دی زمانه ډیر بهتر دي لکه هر انسان خپل گریوان کې قتل پکار دی بیا په بل کس باندې تنقید کول پکار دی اوس کچره دغه د جنرال عاصم منیر صفت مولانا صاحب کړی دی نو دا دومره غټه مسله نه ده یا هغه کم په انګلیش کې کو چې دنیا ته دغه صفت کارا کو یا هغه کم په اردو کې کو چې ایشین کنټریز ته دغه خو په پښتو ژبه کې بیان دی یا به دومره دغه کیږي یا به دومره نه کیږي او کوشش نو ځنو لکه څه چلو شو لکه سو شو هغه کم داسې وي چې جنرال عاصم منیر اټونو ته ودرېږي او شابه تاسو ول اټونه ورکوي یا هغه کم داسې وي چې نواز شریف ته ډېر ښه خلک ته ودرېږي اټونه ورکوي لکه سیاست خو هغه نه دی ډسکس کړی خو سیاسي بیان نه دی کړی که نه نو زما په خیال باندې په یو دومره وړه ایشو باندې یو مولانا صاحب دومره نه دي ټارګټ کول پکار په هغه باندې دومره تنقیدونه نه دي کول پکار مولانا صاحب که چېرې تاسو د زندګي وګورئ د بیاناتو ګورئ یو ډېر نایس انسان دی یو ډېر ښکلی انسان دی اور مطلب نه دی کول پکار داسې د یو انسان تذلیل داسې او د عالم دین تذلیل داسې او د نه دی کول پکار د الله نه یاره پکار ده او چې کم انسان د عالم دین مطلب قدر کوي کم انسان د حافظ قدر کوي کم انسان د مولانا صاحب قدر کوي کم انسان نو دغه په خاندان کې الله پاک یو حافظ را پیدا کی سبا دغه په خاندان کې یو عالم را پیدا کی الله پاک سبا خو چې څوک قدر نه کوي نو دغه په خاندان کې بچرته عالم یا چرته حافظ راځي چې هغه د بل قدر نه کوي د بل عالم قدر نه کوي د بل حافظ قدر نه کوي وردا د لهم خپته ده چې یو حافظ بازار سره څومره کم او بیش څومره کسان دي چې بازار سره جنت لبوزي لکه د ما خو سوچ دا اکثر چې د څوک حافظ جوړ د حافظ دی نو لکه قرآن په سینه کې زیول قرآن یادول دا د هر چا د وس خبره نه ده غواړي دا حافظ چې کوم وي د الله پاک دا یو ګاډ ګفټډ زبه ولله ویما څومره په ګرانه باندې د قرآن شریف یادوي او بیا دغه حافظ ته یو شاعر لیکلیم دی چې جوړې به د جنت غني سبحان ورکوي او بچو ته چې څوک علم د قرآن ورکوي نو د چا په زړه کې چې قرآن پروت دی د چا په زړه کې چې ګوره دغه ښکلي آیتونه دغه ښکلي حروف پراته وي نو الله پاک هغه له څومره غټ مقام ورکړي وي دغه قرآن څومره غټه ویډیو ده زموږ په زندګۍ کې دغه قرآن چې څوک بل انسان ته ښایي نو هغه انسان څومره درون انسان دی لکه زموږ خوږ نبي م وایي چې خود بھی علم سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ نو علم نه مطلب څه شو هغه ټایم کې خو پی ایچ ډي ان لکه د دون نه وي تک چې تاسو دا پی ایچ ډي سره لیکم علم څه شي د هم دغه عالم دین یا د دین علم زمون خوږ نبی یاد کړی د دنیاوی علم هم یاد کړی دی خو هغه ټایم کې خو د دین علم د پاره زمون خوږ نبی خلکو لوي چې علم تاسو زده کړئ مطلب دنیاوی علم سره سره د مون خوږ نبی چې کم زیات پریفر هغه هم دینی علم هم زمون د خوږ نبی پیغام سو هم دغه چې الله پاک ولویلو چې زما پیغمبر سره ویل کیږي چې د الله پاک پیغام باندې انسانانو ته ورسي نو زموږ د خوږ نبی کار سو خو هغه پریچینګ اسلام پیلاولو کنه نو دغه زموږ د خوږ نبی چې کم فرمان دی چې علم خود بھی سیکھو دوسروں کو بھی سکھاؤ نو هغه هم دغه علم دی نو ګور هغه څومره خوږ او درون انساني چې هغه بل علم زده کړه کوي هغه بل سره قرآن یادوي هغه بل قرآن خی نو هغه څومره لوی انسان شو هغه څومره غټ انسان شو او بیا زما ستا غوندې یو ګناهګار سړی راپاسي او په هغه باندې ګوته اوچتوي په هغه باندې تنقید کوي نو یقینا یو غټه بدقسمتي ده نه دی کول پکار د هر چا خپل دین او ایمان دی هر څوک په خپل قبر قسم دی کاغه ښه کوي او که خراب کوي د هر چا خپل قبر دی وروره نو دومره تنگ نظر نه ده پکار په یو معمولی غونته بیان باندې د یو انسان هغه ټول عمر ایفورټس چې کوم دی یا ټول عمر دغه چې کومه خواري زاري وي په یو وړه غونته غلطۍ باندې نه دی ختمول پکار که څه چلو شو که مولانا صاحب نه یو بیان داسې جاری شو څه چلو شو که چېرې مولانا صاحب داسې بیان په کسو کو یا په غلطۍ کې تو شو یا په کسو کو نو دیس از ناٹ ا بگ پرابلم مونږ له پکار چې مونږ لږ غټ سوچ کو لږ واسټ سوچ کو دا نه چې بس مونږ یو ډېر تنګ نظر یو
د دې مولانا صاحب ډېر زیات خدمات دي او د ده د خدماتو به تاسو له زه ویم چې لاړ شئ اکوړي مدرسې له په نوخار کې چې کومه د اکوړي مدرسه ده هلته بل چرته مه ګرځئ صرف هلته لاړ شئ او د دې مولانا صاحب خدمات تاسو ګورئ نور کلي کې د مدرسه یا چار چاپېره نور مدرسو کې چې د کومې لیکچرې وي کم بیانات وي یا د کم پیریډونه وي د کلاسونه وي په صرف اکوړي مدرسه کې د سروسز تاسو ګورئ د خدمات تاسو په اکوړي مدرسه کې وګورئ د دنه چې څومره عالمان فارغ شوي دي د دنه څومره حافظان به د لاسه وتلي څومره عالمان به د لاسه وتلي نو څه چلو شو که هغه یو بیان جاري کو ځکه ان کیس تاسو هم وایئ زه هم وایم چې دا بیان مطلب ناجایزه بیان جاري کو نو جاري کول پکار صحیح د نو جاري کول پکار انسان د غلطي بس اوکې نو پرابلم نو دومره غټه ایشو نه ده دا دومره مه هایلایټ کوئ او دومره تنګ نظري مه کوئ یو دومره غټ عالم دین یو دومره غټ انسان یو دومره غټ عالم داسې په وړه وړه خبره باندې په میډیا باندې په سپکه میډیا باندې مه سپکوئ جی صرف دا پیغام ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام